बकरा 28 नंबर आयत दी सूरतुल बकरा 28 नंबर आयत दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा 3 रुकू शुरू दा। अल्लाह जल्ल शानहू द दीन वड़ाندې خپل وحدانیت خپل ربوبیت هغه ثابت کو، بیا د هغې سره سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت الله جل شانهو په دې آیتونو کې وفرمایلو. بیا 3 نمبر الله جل شانهو د کلام الله چې دا کتاب د الله کلام دی د دې خبره ثابت شوا، الله جل شانهو د دې اثبات فرمایلو. او بیا د هغې نه وروسته بعضې خلکو په قرآن باندې اعتراض کولو، د قرآن متعلق د هغوی شک شبهاتو الله جل شانهو د هغوی د هغې اعتراض جواب فرمایلو او د هغوی هغه خبره رد کړله او د قرآن حقانیت هغه ثابت شو. او د دې ټولو خبرو نه چې دا دومره د الله پاک وحدانیت، د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت، د کلام الله حقانیت چې دا د الله کتاب دی، اوس د دې نه وروسته د دې خبرې تقاضا ده چې هر انسان صرف او صرف د یو الله پاک د ربوبیت قایل شي او د هغه نه علاوه بل چا ته سجده ونه کړي. دې وجې نه ننني درس کې بیا الله جل شانهو دعوت توحید ورکوي. یو پیره دین وړاندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پاغي کې الله جل شانو دعوت ورکړو اے انسانانو صرف او صرف د خپل رب عبادت وکړي. او نن په دې درس کې بیا الله جل شانو دوباره بیا هغه وینا کوي. بیا الله جل شانو ارشاد فرمایي چې اے خلکو صرف او صرف د یو الله پاک عبادت وکړي، ځکه چې هغه الله پاک په تاسو باندې دومره لوی لوی احسانات کړي دي. په دې لومبني آیت کې بیا الله جل شانه دعوت توحید فرمایي چې صرف یو د الله جل شانه قائل شي او دا غن علاوه د بل چا عبادت مکوي، بل چا ته سر مخکته کوي. دا غیر لپاره الله جل شانه موتا خپل ربوبیت بیانوي. وای سرنګ تاسو د الله سره کفر کوي، د الله پاک ناشکری کوي. حالدار چې الله پاک تاسو هیڅ وجود نه یو وخت داسې و تاسو مخ پر ځمکه باندې نه وئ، تاسو هیڅ وجود نه ښکارېدو چې پلان کې سړی به داسې پیدا کړي. د چا په وهم ګمان کې هم نه و، پته نه لګي چې د دې انسان دا وجود دا په کومه خاوره پروتو، په کوم غنمو کې پروتو، په کوم اوبو کې پروتو، په کومو ځایونو کې به د وجود پروت. الله جل شانو بیا وغوښتله د ده د وجود هغه اوبه، هغه غنم، هغه خوراکونه، هغه ابو هوا هغه را جمع کړله او د یو انسان په نطفه کې هغه واچول او د نطفه په شکل کې الله جل شانه زما او ستا وجود هغه وګ. الله جل شانه مودا ته زما او ستا وجود بیانې چې اے انسان ته خو یو وخت داسې وتاړو وینا، بیا یو وخت داسې راغی چې الله پاک ستا وجود وکوتی ژوندې کړې، تاله وجود درکو، تا ته انسان وای، تا ته فلان کې وای، فلان کې بن فلان کې د فلان کې وسی، فلان کې زوی، فلان کې خاندان. بیا یو وخت په بیا داسې راشي تباړوي نه. الله جل شانو فرمایي چې دا دومره ادوار، دا دومره حالات دا څوک راولي؟ دا هغه الله راولي. نو چې هغه الله راولي نو بیا د هغه الله نه علاوه بل چاته ولې سجده کوي؟ بیا ولې بل چا خپل تندیخ کته کې؟ بیا ولې د بل چا تعریف کې؟ ولې د بل چا نه مرسته غواړي؟ ولې د بل چا نه ستاینه کې؟ بیا داسې مه کوه. الله جل شانو فرمایي زه هغه رب یم چې ستا وجود نه او تعالی می وجود درکو، تعالی می ژوند درکو، مخ په ځمکه باندې اوسېږي، قسمه قسم نعمتونه د الله پاک هغه استعمالي. بیا د الله جل شانو په امر سره بیا ځي ختمېږي، بیا د مرګ راځي، بیا به الله جل شانو بیا تا ژوندې کوي.
موږ تاسو به ټول ژوند کیږو بیا الله پاک ته قیامت په ورځ به بیا انسان ژوند کیږي بیا به الله ته واپس وي الله ته مخامخ کېدلی الله بران حساب کتاب اخلي الله جل شانو په دې کې دغه فرمان کوي کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوي بالله د الله پاک هغه الله سره کړی دی وجود د الله لري ولې د الله نه راو د بل چاستاینه وکم کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو انکار کوي د یو الله سرنګ تاسو کفر کوي بالله د الله سره وکنتم او حال داري چې تاسو امواتن مړوي اړو وجود نو یا مړوي په نطفه کې وای منی کې وای سپرم کې وای مړه نطفه کې هیڅ داسې طاقت نشته چې انسان وای چې د دې لوی کمال لري چې د دې انسان پیدا شوی مړو بلا الله پاک دا غینا نو وکنتم امواتن وای تاسو مړه یا مړه داسې وای چې خوراکونه کې چرته پراته وای پته نه لګي دا انسان مختلف خوراکونه کوي وبس کی غنم خوري مختلف قسم لاغې نو ورسته بیا نطفه جوړي اوس دغه نطفه دا په غنمو کې پراتو دا په اوبو کې پراتو الله پاک قسم زویني کې دا پراتو دارال دا موجود دارال دا نو ورسته بیا نطفه جوړ شو نو وکنتم امواتن وای تاسو مړه فاحیاکم بیا غژوند کړی تاسو دنیا ژوند راکو په دې صدې کې دما ژوند دی د نمخ کې نور خلکو آینده صدې کې بزنه نور خلک بوي دا یو دنیا را ژوند روان دي نو فاحیاکم تاسو می ژوند کړی ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوم الله جل شانو فرمای بیا به مرګ راځي حق ته موږ تاسو ټول وینو ثم یحییکم بیا به تاسو ژوند کوم الله جل شانو فرمای قیامت پر ورځ بیا ټول ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا به د هغه الله طرف ته واپس را هغه الله ته بزو الله برانه ته پوس کوي ژوند د هر څه ته پوس کوي دې آیتونو دا دنیاوی ژوند هم ثابت شو چې دا دنیا دا ژوند الله را کړی دنیا کې ولاله بیا الله مرګ را ولي ختمه غمبا بیا د عین ورسته یو ژوند دی دلته کې راغی تذکرہ نشته عالم برزخ شوته ویلیش او بیا د آخرت د قیامت تذکرہ پکې رالل نو آیا د عالم برزخ چې د مرګ نه بعد چې دا سدي سوال دی جواب دی قبر عذاب دی نیک وینو هغه ته د نیکه د جنت سلی ملاوي چې بد وینو هغه ته د جهنم هغه سزاګانې خود لیکيږي سزاګانې وته ملاوي نو آیا په آیت کې خو الله جل شانو هغه نو فرمایله نو آیا بعض خلک دغه انکار کوي نو آیا د انکار صحیح دی که صحیح نه دی مفسرین فرمایي چې نه د دینه دا خبره ثابتېږي نه چې عالم برزخ نشته عالم برزخ حق دی په احادیثو کې داغه تذکرہ موجود ده دلته کې الله جل شانو تذکرہ زکو نکړه چې د عالم برزخ ژوند چې دی هغه داسې ژوند نه دی یا د دنیا دا ژوند دی یا چې څنګه د قیامت پر ورځ انسان ژوند کېږي داسې حیات نه دی بلکې هغه څنګه مونږ خوب وینو د غرنګ د عالم برزخ د مرګ نو ورسته چې راکم ژوند د قیامت پورې دی دا پشان د خوب دی څنګه چې مو خوب کینو خوب کې کله چرته یو کله سکو او الته کې بدا خبره وی چې عذاب شته بدعمل سړی ته سزا ملاوي قبر کې مختلف عذابونه شته د غرنګ نیک سړی ته د نیکي د جنت کړکې کولاویږي د غرنګ قسم د جنت سیر بکې داشتي او دا ټول هر څه پشان د خوب دی دی وجنه الله جل شانو داغه تذکرہ ونکړه دا ژوند او د دین ورسته بیا یو ژوند چې قیامت پر به انسان ل بیا ژوند بیا را ژوند کی دی وجنه الله جل شانو داغه تذکرہ وکړه نور د دین چې کم خلک انکار کوي چې عالم برزخ نشته دا چې د صریح احادیث بیا خلاف دي حالانکه حدیثو کې صفه وینا موجود ده چې انسان کله مړ شي د دین ورسته عالم برزخ دی د پته لګي د چې دینو روح مع الجسد روح سره د وجود جسمانی د سزا ملاویږي روح ته هم سزا ملاویږي وجود ته ملاویږي خو چونکې دا چې د موت ته عقل ته نه رسی دی وجنه موت ته عقل دوړاو چې دا بلا څنګه وي پرې باندې د عقل نه رسی پرې باندې نه پويګم دا د موت ته پوي خبرې نه دي بلکې دون را چې موږ تاسو پرې احادیث باندې ایمان وي چې او د مرګ نو ورسته سزا هم شته او جزا هم شته نیک سړی ته باندې کی ملاویږي او بد ته بد ملاویږي اصل حساب کتاب د قیامت پورس کی او د هغه حساب کتاب د هغه بچینو په قبر کې د هغه جزا او سزا انسان ته ملاویږي دی وجنا انسان لپاره د قبر د پاره فکر پکار دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر د عذاب نه پناه غوښتي
دغه رنګي قبر ته عذاب کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه کې نو ولدي ته دعا وکړي د لپاره تلاوت وکړي کچره قبر کې عذابونه نه وي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې قسمه یو لوی صحابي دی او جهاد کې هم شریک شوی دی او چې کله هغه وفات شو قبر کې خودلې شو لحد کې قبر دفن شو قبر په تنگ کړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی صحابه دی وی ذکر شروع کې ذکر وکي تلاوت پیو او ناس وسره هغه لوی صحابي دی مجاهد دی او لوی صحابي تیر شوی دی په انسان دی الله جل شانو نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ور سره دي بیا هغه باندې قبر الله پاک کلاو کو د نورسته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه لاړ دی وجنا د قبر عذاب دا حق ته سچ دی د احادیث کدي ثبوت دی قران کې الله جل شانو زکه چې چونکې دا داسې ژوند لري چې څنګه د دنیا لري یا د دنیا نور چې د قیامت پر څنګه ژوند دی وجنا الله جل شانو دلته کې تذکرونه فرمایلا خو د تذکرې د نه کول نه ثابتېږي نه چې سړی دا وایي چې عالم برزخ نشته بلکې عالم برزخ شته الله جل شانو فرمایي ثم يحييكم بیا به ژوند کوم تاسو ثم الیه ترجعون بیا به تاسو هغه الله طرف ته واپس کیږي الله جل شانو کم ذات دی الله جل شانو بیا موتا تا د زمکه او د اسمان داغه تذکرہ فرمایي چې الله جل شانو هغه ذات چې دا د پیدا کړی دی نو الله جل شانو باندې د زمکه پیدایش تذکرہ کوي هو الذی الله جل شانو هغه رب دی هغه الله دی هغه خالق دی خلق لكم چې پیدا کړی د تاسو لپاره ما هغه سافل ارض چې پزمکه کړي جميعا ټول پټولا زمکه کې چې سړي دا ټول الله پاک انسان لپاره پیدا کړی دار څه بدی کړاله ژوند د ټولو نه اصل دی چې ژوند وی دا ټول هر څه د انسان لپاره دی د ټولو نه لوی نعمت ژوند دی چې ژوند لاړو هر څه ختم شو او د دین ورسته دا ټول هر څه دی وجود دی روغ صحت دی مال دی جیداد دی خزه دا بچی دی دا ټول هر څه د الله پاک ټول نعمتونه دي معدنیات دي زمکه کې دننه وبدي د زمکه پیدایش دی پس مکه باندې آبادی دا ټول د الله پاک نعمتونه دي زمو سره پر پیدا کړی دي په دې کې انسان له الله پاک ربوبیت پیژندل هغه پکار دي د زمکه پیدایش نو ورستا ثم استوى الى السماء بیا الله پاک ارادو فرمایلا قصد کو الى السماء طرف د اسمان ته فسواهن بیا برابر کړل 7 سماوات او اسمانونه د دې نه معلومه ده شو چې لومبني الله پاک زمکه پیدا کړی بیا نو ورسته چې اسمان پیدا کړی بعض خلک وای اسمان مخکې نه لري سورې نازعات کې بعض ایتونه دا ثابتي نو نه الله پاک د ازمکه خوره کړله خداسي نشوا د دې نو ورسته چې بیا الله پاک په دې باندې غرونه بیا پیچې نو اسمان او اسمان هم داسې نو دا یو لګیو د لګي نو ورسته الله پاک بیا د وجود ورکو او بیا د نو ورسته الله پاک بیا پزمکه کې داسې کلکه کړله غرونه په ټک وهلا پدې کې د فصل او دغه شان د وبو وغیرہ د هر څه بیا د نورسته د اسمان د پیدایش نورسته بیا الله پاک پدې کې خو دی ولدین ثابت راشوا چې لومبنیز مکه پیدا شوی دا او دا غي نورسته بیا الله پاک اسمان پیدا کړی دي او بیا اسمانونه الله پاک 7 سماوات او اسمانونه پیدا کړی بعضی فلکیات والے وای نه اسمانونه دي د دې ثابت راشوا چې او اسمانونه دي بیا په فلکیاتو او دغه رنګي را بعضی حکماري او عقلالي هغوی په دې باندې دغه کړي چې را د اسمان چې دینو د اسی او داسي فلک دی او د دې چې دینو د سیاري دی دا یو داسي چسپا شوی دی دا یو داسي لګیدلی دی اسمان دغه وجود نشته بهرحال هغوی خپل عقلاري په عقل باندې هغوی خپل عقل جوړاوي وغیرہ ولدین ثابت راشوا چې هو اسمانونه الله پاک پیدا کړی دي د قران آیت نظمکا او هو اسمانونه دا ثابت دیږي او هو بكل شیء علیم هغه الله پاک په هر څه باندې عالم دی هغه الله ته هر څه معلوم دی پر ازمکه باندې سکیږي ازمکه کې دننه سکیږي ازمکه د پاسه سکیږي اسمان کې سکیږي اسمان نقطه سکیږي اسمان نه بره سکیږي او هو بكل شیء علیم هغه الله پاک په دې باندې عالم دی الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي